دا زه نه منم، زه به پسې ځم هلته به ترې تپوس کوم. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را روان شو. نو بیا د کربلا په ځای کې د کربلا په مقام کې کوفیانو دا ګیر کو. اوس ګوره دلته کې خبره ډېره زیاته اوږده ده. هغه مسلم بن عقیل هغه رالېږلی او کوفیانو دوی ته خط رالېږلی او بیا مسلم بن عقیل مخې ته چې کوم کسان راوتل هغه شهید کړه. هغه ډېره لویه واقعه ده، ډېر جوړوالي ته نه ځو مونږ چې خبره کوو هغه د یزید په پرسنالټي باندې کوو. نو هغې ته راته ویږو شارټکټ پکې دغه واقع کربلا ته ما ووي چې د دغې نه دا ټیم کلیر شي. صحیح ده. اوس چې کله د کربلا ځای ته حضرت حسین بن علي رضی الله تعالی عنه د ده سره چې خپل څو کسانو تقریبا او یا 2 کسانو هغه هم راورسېدل. نو په دغه ټایم کې کوفیانو دا ګیر کو. اوس دا کوم کوفیانو ګوره، دا هغه کوفیانو کوم کوفیان چې په دغه ځای کې د سیریا د دې حکومت سره، د یزید د دې حکومت سره، د شام د دې حکومت سره ولاړو. سته چې په عربی کې اهل شام وایي، اهل شام سره ولاړو. گورنر د دې کوفې الکټ شوی چې و نو د هغه نوم ابن زیاد، عبید الله ابن زیاد. دا ابن زیاد چې و نو دا یزید ایز خپل گورنر په کوفې کې کېنولی و. صحیح شو. نو بلاشه د کوفی خلک بیا د ده سره ولاړو. نو اوس د خپل کمانډر چې د هغه نوم شمر، د هغه نوم شمر، هغې راولېږلو دقې کوفې ته چې د حسین بن علي رضی الله تعالی عنه مخه ونیسه. نو هغه چې راغلی د حسین بن علي رضی الله تعالی عنه مخې ته، بیا هغه خبره د حسین رضی الله تعالی عنه ورته ووایي چې ګوره یا خو ما پرېږدوه چې یزید خواله لاړ شم، د هغه نه دا تپوس وکړم، یا مې پرېږدوه چې واپس لاړ شم، او یا مې پرېږدوه چې په بارډر باندې د کفارو سره وجنګېږم او هلته شهید شمه. زما سره جنگ مکوئ، تاسو مسلمانان یې او زه مسلمانان یم، په خپل منځ کې نه جنګېږو. خو نه هغوی ونه منله. نو په هغه ځای کې هغه واقع بیا وشول. هغه ځان له یوه اوږده واقع ده چې څه ظلمونه پکې شوي وو، هغه به تاسو بارها د مولیانو صاحبانو د خولې نه اورېدلي. او بالاخر دا چې په هغې کې په 10 محرم الحرام چې 61 هجري وه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت وشو. شهید کولو والا دا شمرو د حسین بن علي رضی الله تعالی عنه سر د تنې مبارک نه جدا کو او هغې د ابن زیاد مخې ته ویوړو، هغه ته یې مخې ته کېښودو. نو په دې طریقه باندې واقع کربلا وشوله. اوس په دې کې ځینې کسان دي چې هغوی وایي چې یاره ګوره ټیک ده ځه، حسین بن علي رضی الله تعالی عنه شهادت خو شو، د هغه سر د تنې نه جدا شو، خو په دې کې د یزید خوښه نه وه. دا کله د ابن زیاد او د ابن شمرو، یزید د دې نه خبر نه و. الته سوال بیا دا راوچتېږي او مینلی د هغه کسانو نه کوم چې وایي یزید ظالم دی، دا به بچ کوئ نه، هغوی سوال دا اوچتوي چې داسې کار دی که تاسو وایي چې دا کار ابن زیاد او شمر کړی و، یزید تی خبر نه و، نو په کار خو دا وه چې قصاص خو بیا شوی وی چې دی یزید دا دواړه رانیولی وی او د دوی نه سرونه جدا کړی وی چې دا تاسو کم ظلم وکړو. خو په تاریخ کې دا ونه شو، د دې دواړو سرونه جدا نه شو. یو او بل د هغې د پاسه دا کار وشو چې د ابن زیاد چې په کوم گورنرشپ باندې و نو په هغې باندې قشن قایم و، د هغې گورنرشپ نه هم لرې نه شو. نو چې نه د هغه نه بدل واغستلی شو، سر د تنې نه جدا نه شو، نه د گورنرشپ نه لرې شو. نو د دې دا مطلب دی چې دا کوم کار شوی په هغې باندې یزید رضا و چې زه به صحیح د ټیک کار وشو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت. نو که هغه دا ووي نو د دې مطلب دا دی چې دا بیا یو ظالم انسان دی. د دې نه علاوه په مکې معظمې باندې یزید حمله کړې وه چې د هغې مونږ ته اتنټک هسټري که مونږ ګورو مونږ ته میلاویږي په بخاري شریف کې. په بخاري شریف کې نمبر دی تقریبا 3245. په دې کې ګوره تاسو ته ما وي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه حضرت ګوره دې خو ګوره حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خو شهید شو کنه، دې دوانو بیعت وکړو. عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه وفات شوی او پاتې شوی څوک دی ګوره عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې ژوندی هم دی د یزید خلاف هم دی. نو دې مبارکو څه چل کړي، دې داسې کار کړی چې په مکه کې خپل حکومت قایم کړی. د یزید حکومت خو نه منو کنه، نو په مکه کې خپل حکومت قایم کړو. نو اوس دا د یزید نه نه برداشت کېدله. نو اوس د حکومت سره د جنگ کولو دپاره چې د حکومت مات کړي او د خلک زما په حکومت کې شامل شي، زما په لاس بیعت وکړي، نو یزید رالی په مکې باندې حمله وکړله. د دغه تاریخ تا ته میلاویږي په مسلم شریف کې. په مسلم شریف کې 3245 نمبر، زما په خیال ما وختي بخاري وي، مسلم شریف دی صحیح ده، په مسلم شریف کې میلاویږي. نو په هغې کې چې کله د حمله وکړله په مکې معظمې باندې، نو په هغې کې خانه کعبه شریفه هم وسوځېدله. نو اوس دغه یو ثبوت دا شو کوي چې یزید که فرض کا ظالم بادشاه نه و، نو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خلاف داسې جنگ کول چې په مکې باندې حمله کول او په هغې کې خانه کعبه هم سوځېدل، دا به بیا نه و چې دا شته. نو دا شو کوي چې یزید نر انسان، نر مسلمان بادشاه نه و. او د هغې نه بعد د حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم شهید کو، هغې هم شهید کو.
صحیح شو. نو د دین هم دا کلیر کیږي د هغه خلکو خبره سترنګ راځي چې یزید چې دا ظالم بادشاه واقع کربلا د لاسه شوی او د هغې نه علاوه بیا په تاریخ کې یو بل واقع هم ملاویږي چې هغې ته مونږ وایو واقع حره، چې د واقع حره کې داسې کار شوی و چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کړلی شو، نو په مدینه کې چې کوم خلکو بس هغوی بغاوت وکړو، هغوی وایي چې اوس خو نور نه منو د یزید دا حکومت موږ نور نه منو، ځکه چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه غونته کې شخصیت د شهید کو نه منو. بغاوت شروع شو. اوس چې کله بغاوت شروع شو د هغه بغاوت ختمولو لپاره هغه په مدینه منوره باندې هم حمله کړې او په هغې حمله کې بلاشه مسلمانان شهیدان شوي وو، چې د هغې نه هم دا ښکاري د واقع حره نه هم تا ته دا ظاهرېدی شي د هغې خلکو خبره څوک یزید ته ظالم وایي هغوی ته سپورټ ملاویږي چې یزید یو ظالم انسان و. صحیح شو. نو دا د واقع حره نه هم تا ته ثابتېږي. د واقع حره نور هم دا ګوره دلته کې دا صحابي د یوخ په باره کې خبره کوي چې بیا یوم حره وشوه واقع حره وشوه، نو دغه عمومي لښکر چې کوم راغلی نو هغه زمانه دا سامان وتښتو، مطلب لوټ مارې وکړو. دا په بخاري کې 2604 نمبر به تا ته دا واقعه ملاو شي. د هغې نه بعد اوس هغه خلک چې کوم خلک وایي چې نه یزید ګوره دا دې تاریخ کې څه چل شوی دی، هغوی دې تاریخ کې څه چل شوی دی، یزید داسې سړی نه و، یزید سم سړی و. نو هغوی د بخاري شریف نه یو بل حدیث راوړي او هغه کوټ کوي چې د دې نه به تا ته ظاهره شي چې یزید چې و نو هغه سم سړی و. او هغه حدیث دی په بخاري شریف کې 2924 نمبر. ګوره په دې کې څه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو لښکر په باره کې خبره کوي چې زما هغه لښکر نه څوک چې د قیصر په ښار باندې حمله وکړي. پیغمبر علیه السلام وایي چې زما د امت هغه لښکر اولنی لښکر اولنی لښکر یې پکې پیغمبر علیه السلام یاد کړی چې څوک د قیصر په ښار باندې حمله وکړي نو د هغه به الله تعالی مغفرت کوي. نو اوس دوی وایي ګوره دا د قیصر دا ښار نه دی، وایي دا قسطنطنیه دی. ګوره دا یې اوس په بریکټ کې لیکلی دا پیغمبر علیه السلام د دې نوم اغستی نه دی. پیغمبر علیه السلام جسټ دا ویلي چې د قیصر بیزنټاین امپایر نه دی، په هغې کې دننه یو ښار، بس پیغمبر علیه السلام صرف ښار یاد کړی. بیا ځینې خلکو ته دا ډرایو کړی چې دا قسطنطنیه وه چې په دې باندې څوک حمله وکړي، ځکه چې دا ټولو نه غټ او نوموړی ښار و. نو په هغې باندې وایي چونکې یزید حمله کړې وه نو لهذا دا حدیث د یزید په حق کې راځي چې یزید مغفرت الله تعالی کړی دی. اوس په دې کې بلاشه محدثین وایي چې ګوره نمبر 1 غلطي خو په دې کې دا ده چې دا قسطنطنیه ته دا چا ډرایو کړی څنګه دی. د دې نه خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم مراد په بیزنټاین امپایر کې په هغه وخت کې شام هم شامل و، دا شام یو ښار و، قسطنطنیه نه وه. ځینې محدثین دا وایي. او د هغې د پاسه هم که ته وګورې که فرض که قسطنطنیه ایم نو د قسطنطنیه باندې د حملې د یزید د حملې نه مخکې یو مسلمان جرنیل حمله کړی و چې د هغه نوم و عبدالرحمن. دا عبدالرحمن نه و، دا د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه زوی و. نو اولنۍ حمله خو بیا په قسطنطنیه ده کړې وه او پیغمبر علیه السلام اولنۍ لښکر یاد کړی. نو د هغې کې پکې بیا یزید راغلی. نو په دواړو طرفو کې پکې یزید نه راځي، په دواړو طرفو کې پکې یزید نه راځي. نمبر 1 خو دا چې دا ښار نوم نه دی یاد شوی، دا چا رئیس دی چې دا ښار و. خو که بیا هم څوک دا ښار راوباسي نو په هغې باندې اولنۍ حمله یزید نه وه، عبدالرحمن بن خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کړې وه. نو اوس دا تاریخ چې ته وګورې نو تا ته په خپله کلیر شي چې یزید څوک و. دا یو ظالم انسان و، ظالم بادشاه و. واقع کربلا ذمهدار هم دی او د ده په خوښه شوی و که نه دا یو نر مسلمانو د واقع کربلا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت په حق کې نو د مرضی نه بغیر د ته پته نه وه د هغې نه بغیر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت شوی نو دا به اوس تا ته دواړه په خپله کلیر شي چې دې کې کومه خبره صحیح ده. ستاسو په خیال کومه خبره صحیح ده د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.